محترم حاضرینو، د رمضان المبارک میاشت روانه ده. د دې میاشتې متعلق حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو قول مبارک را نقل کړي. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه وایي چې کله به د روژې مبارکه میاشت رااله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به موږ صحابه کرام مسجد نبوي کې را جمع کړل او د هغې څه وروسته به موږ ته دا وینا کوله چې یا ایها الناس قد اتاکم شهر عظیم شهر مبارک. ای انسانانو، تاسو باندې یو ډیره لویه میاشت رااله او تاسو باندې یو ډیره مبارک او د برکت والا میاشت رااله. او دې میاشت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې حصې تقسیمولې چې دې میاشت کې درې حصې دي، دې میاشت کې درې عشرې دي. اوله رحمت، اوله لسیزه و عشره دا د رحمت ده، و اوسطه مغفرت، په مابین کې چې کومه عشره را روانه ده دا د مغفرت ده، و آخره عتق من النار، آخرنه عشره دا د جهنم څخه د ازادۍ ده. د دې مطلب څه؟ یعنی معاشره کې چې کوم انسانان الله تعالی د ګناه څخه محفوظ ګرځولي دي او د هغې په زندګي او عملنامه کې ګناه نسته، نو هغې باندې په دې اوله عشره کې الله تعالی خپل رحمتونه را استی چې د هغې رحمتو د انسان عقل و دماغ فکر و تصور هم کولی نسی. لیکن بعض انسانان معاشره کې داسې راځي چې هغه د ګناه په خاطر خپل عملنامه کې ګناوي جمع کړي دي، نو د هغه په خپل ژوندۍ کې مغفرت ته ضرورت دی چې د هغې د ګناو بخښنه وشي. او د مغفرت لپاره د ټوله کاله څخه زیاته بهترینه عشره و اوسطه مغفرت، پیغمبر علیه السلام وایي چې دا درمیاني عشره ده. او بعض انسانان په ګناو کې در دې حد پورې تجاوز کړی او در دې حد تللی چې هغه د خپل اعمالو په خاطر باندې د ځان دپاره جهنم واجب ګرځولی، نو د هغې به د جهنم څخه ازادي و آخره عتق من النار. الله تعالی به په آخرنۍ عشره کې د هر روژه مات پر وخت باندې د هغې د جهنم څخه ازادي کوي. نو موږ تاسو باندې اولنۍ عشره تېره سوه، د رحمت عشره وه. الله تعالی دې مې د دې د رحمتو څخه محروم او بې نصیبه نه ګرځوي. او دویمه عشره راورسېده چې هغه د مغفرت عشره ده. دې عشره کې الله تعالی د هغې انسانانو مغفرت کوي چې کوم انسانانو په زندگی کې ګناه کړې ده. اسی په دنیا کې د انسان زندگی دا د نفس او د شیطان په مرګرتیا کې تیریږي او د نفس او شیطان د انسان د زندګۍ سره دا ډېر باریک او نږدې تعلقي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان اعدى عدوک نفسک التي بین جنبیک، بدترین دشمن دی هغه نفس دی چې د دې دوو بغلو د دې دوو اړخو په مابین کې دی اوسیږي. نو د نفس تعلق د انسان سره ډېر نږدې دی. نفس د انسان په دې اړخو کې دننه ګرځي. او د دې څه وروسته دویم نمبر باندې شیطان دی. د شیطان تعلق هم د انسان سره نږدې دی. ان شیطان یجری من الانسان مجرى دم، شیطان د انسان په بدن کې د وینې پر ځای په رګو کې روان. د نفس کار څه دی؟ د دنیا په زندگی کې انسان ته د ګناه وسوسه ورکول، د انسان په دماغ کې او د انسان په فکر کې د ګناه خیالات راوستل. او د شیطان کار څه دی؟ دا ګناه ورته ښایسته کول، ګناه خوږول او ګناه انسان ته خوبصورت ښکار کول. او چې کله د نفس د طرفه واوسته راسي، د ګناه وسوسه راسي او شیطان هغه ګناه ورته ښایسته او خوندوره کي، نو د هغې په دوکه باندې انسان ضرور په ګناه کې مبتلا کیږي. نو د دنیا په زندگی کې انسان د ګناه سره خامخا مخامخ کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي انه لیغان علی قلبی، زما په زندگی کې کله زما پر دې سینه ما پر دې دماغ باندې لږ وریځ راسي
زما پر دې دماغ باندې توروالی راسي، زما پر دې دماغ باندې د ګناه وسوسه راسي. حالانکه څوک وایي؟ هغه ذات وایي چې الله تعالی د ګناه څخه معصوم او محفوظ پیدا کړی دی. هغه ذات وایي چې د هغې څخه په خطا سره، په هیره سره، په نافهمي سره که څه سوي، لیکن الله تعالی دستې اعلان کړی دی لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ای پیغمبره که مخکې څه سوي دي که وروسته څه سوي دي د هغې ټولو تا ته مغفرت دی. لیکن هغې بیا هم دا وایي چې کله کله به تقاضای بشریت زما پر دې سینه باندې د ګناه وسوسه راسي، زما پر دې زړه و دماغ باندې د ګناه فکر او د ګناه سایه راسي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې وسوسې علاج په څه باندې کوي؟ حتی استغفر الله فی کل یوم 100 مره. زه د ورځې 100 واره استغفار وایم او زه د ورځې 100 واره توبه کوم. نو په دنیا کې د انسان زندگی د نفس او شیطان په معیت او مرګرتیا کې روانه وي، او د نفس او شیطان په دوکه باندې انسان د ګناه سره ملاقات کیږي او په ګناه کې مبتلا کیږي. او د دې ګناه د ابتلا ورسته، د دې ګناه د مبتلا کېدو سره ورسته د انسان د پاره بهترینه طریقه دا ده چې هغه خپل ګناه د عمل نامې څخه په توبه او استغفار باندې لري کی. او چې کال 12 میاشتې راځي د انسان د پاره د استغفار او د توبې او د مغفرت او د بخښنې د پاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په قول باندې دا د ټولو بهترینه عشره روانه ده چې نن د هغې اوله ورځ زما او ستا په قسمت کې ده، او بیا د دې در 1910 پورې چې څومره د مغفرت او د استغفار بهترینې ورځې دي، بیا په کال 12 ورځ کې زما او ستا داسې ورځې نه په نصیب کېږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کله به تقاضای بشریت زما پر زړه باندې هم د ګناه وسوسه راځي. نو د دې معنا دا ده که یو سړی په خپله زندگی کې هر څومره لوړ مقام ته ورسیږي، هر څومره لوړې درجې ته ورسیږي او هر څومره لوړه درجه ځان له پیدا کړي، هغې د ګناه څخه محفوظ او د ګناه څخه لرې نسي کېدی. د ګناه وسوسه به راځي او د ګناه فکر به راځي او د ګناه خیال به راځي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درجه ډېره لوړه ده، د هغې درجې ته څوک رسیږي. لیکن چې د دنیا څومره علما دي، څومره صوفیان دي، څومره غوث خلق دي او کم ابدال خلق دي، د هغې ټولو سره دا تړلی چې پر هغې باندې کله د ګناه وسوسه راځي. لیکن زما استاد او د هغې په مابین کې فرق، زما استاد غوندې غافل انسانان چې د هغې په زندگی کې ریاضت نسته او مجاهده نسته او مشقت نسته او د نفس او شیطان مقابله نسته، او چې کله د ګناه وسوسه راسي د هغې په خاطر دستی په ګناه کې مبتلا. لیکن د هغې بزرګانو سره چې کله د ګناه وسوسه راسي نو د هغې سره ریاضات دي، هغې مجاهدات کړي دي، هغې مشقتونه برداشت کړي دي، هغې د نفس او شیطان مقابلې کړي دي. نو په دې خاطر هغې د دې ریاضاتو په برکت باندې خپل ځانونه د ګناه څخه محفوظ ګرځولی سي. د ګناه څخه ما او تا به د ګناه څخه څنګه پاک سو، او زما او ستا په دماغ کې به څنګه د ګناه وسوسه راسي. د حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام متعلق الله تعالی څه وایي؟ حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام چې کله د عزیز مصر د کور زنانې هغې خپلې خلوتخانې ته ورساوی او هغې زنانه ورته وایي وقالت هیت لک، د قرآن الفاظ یې هغوی راسه زما سره ګناه کې مبتلا سه. حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام سره ځواني ده او د مصر استوګن یو بنده دی او د هغې په مقابل کې د عزیز مصر حسن دی او د هغې عشق دی او د هغې شوق دی. قرآن کریم ولقد همت به وهم بها. هغې زنانې هم د ګناه اراده وکړه چې د دې سړي سره به دا ګناه کوم. د حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام په دماغ کې هم د ګناه اراده او وسوسه راغله چې زه به د دې زنانې سره ګناه کوم. چې کله د حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام غوندې نبی په دماغ کې د ګناه وسوسه راځي نو یو عام امتی به د ګناه د وسوسې او د خیال څخه څنګه محفوظ شي. ولقد همت به، هغې زنانې د یوسف باندې د ګناه وسوسه او اراده وکړه. وهم بها، یوسف علیه السلام په دې زنانه باندې د ګناه اراده وکړه. لولا ان رأى برهان ربي، کچېرې د الله تعالی واضح دلیل دی حضرت یوسف ته ښکاره سوی نه وای نو دی به په دې ګناه کې مبتلا سوی وای. بعضې وایي چې الله تعالی د حضرت جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې
د حضرت یعقوب علیه السلام تصویر ورته ښکاره کړي. نو هغې ته د دې خپل پلار مبارکه څخه حیا ودرېدله. بعضې وایي چې الله تعالی د جهنم شکل ورښکاره کړي نو د هغې څه بیره ودرېده. بعضې خلک وایي چې نه، الله تعالی د یو جبرائیل علیه السلام په لاس باندې په دې وژو کې ووایي د هغې هغه د شهوت نقطه هغې ټوله د بدن در نوکانو توسوله. نو ځکه هغې وایي چې قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. هغې دستي د ګناه څخه فنا وغوښتله او په هغې وخت کې د ګناه څخه د ځان خلاصولو دپاره فاستبق الباب دروازې ته ځینې منډه کړي. نو چې کله د حضرت یوسف علیه السلام غوندې نبي په دماغ کې د ګناه وسوسه راځي، نو ما او تا چې د امتیانو په شکل د ګناه د وسوسې څخه به څنګه بچاوس؟ نو په دا غلط فهمي کې به سړی نه راځي چې یاره یو سړی چې ډېر دیندار اسی، یو سړی لوړه درجه کې علم ته ورسیږي، تصوف و طریقت ته ورسیږي او تبلیغ و دعوت ته ورسیږي، نو هغه سړی به د ګناه د وسوسو څخه خلاصیږي. کله او حاشا د ګناه د وسوسو څخه په هیڅ حال کې سړی نه خلاصیږي. لیکن صرف فرق دونه دی چې د انسان نفس د انسان دماغ کې د ګناه وسوسې راولي. چې کله د انسان محنت د نفس په مقابل کې ډیری، د انسان وظیفه ډیری، د انسان مراقبه ډیری، د انسان د نفس مقابله ډیری، نو په دې وخت کې د نفس زدی لکه هغه مار هغه لړم چې کله یخې ووي یا یو لرګی ووي یا څوک وټکوي، نو هغه په دې وخت کې زدی د نیش غورځولو نه وي، نو هغې کې نفس ژوندی پروت دی لیکن زده دی او هغه نفس د انسان ته وسوسه نسي ور اچولی. لیکن که چیرې هغه انسان د دې زده نفس سره لږ ساعت کوي بېغمه سي او لږ بې فکره ځینې کښېني، نو هغه نفس دوباره په حرکت کې راځي، هغه سړی په ګناه کې مبتلا کېږي. ځکه مولانا روم رحمت الله علیه وایي اندرین ره خراشو می تراش تا دم آخر غافل مباش. دا د زندګۍ دورانیه ده، کله به د نفس جټکه راځي، کله به ستا د طرفه وسوسه راځي، کله به د نفس تقاضا راځي، کله به ستا د طرفه د ګناه تمنا راځي. تا دم آخر غافل مباش، د زندګۍ در آخرنۍ سلګۍ به د دې خپل نفس څخه سړی غافله کېږي نه. که هر څومره لوړ مقام پیدا کړي، که هر څومره لوړه درجه پیدا کړي، که هر څومره لوړ خلافت درته وسي، که هر څومره لوړ ریاضت کې راسي، نو مولانا روم رحمت الله علیه د زندګۍ در آخري سلګۍ پورې به انسان د خپل نفس د وسوسې او د تقاضا څخه هغې څخه بېغمه نه کښېني، بلکې هر ساعت کې به په دې خپل نفس کې سوچ و فکر. مولانا روم رحمت الله علیه د یو بوډا واقعه په خپل کتاب کې را نقل کوي. یو سپینږیری بوډا دی، هغه د خپل کور زندگی په دې باندې تیروي چې سهار د کور څخه په شپه کې ځي، ځنګله لځي او د ځنګله بوټي کاټوي او په شپه کې سهار له کور له د غوزي په شکل باندې پر شا را رسوي، او سهار چې کله د څاښت وخت سي مارکیټ ولګېږي نو هغه غوزی مارکیټ له وروړي او مارکیټ کې بوټي خرڅوي، راځي خپله ګزاره وکړي. نو مولانا روم رحمت الله علیه د هغې واقعه یو ورځ د شپې په شپه کې تللی دی، بوټي کړي دي، چې کله غوزی کور ته راوړی کښېښوی چې د لمر رڼا راښکاره سوله نو د ده د غوزي سره یو اژدها مار تړلی دی. د شپې بوټي کاټ کړي دي، هغه مار ورکې پروت دی، چونکې تیاره د مار لیدلی نه دی، نو هغه مار یې د غوزي سره تړلی دی او په شا یې راوړی دی. لیکن هغه مار یخ زده کړی دی، هغه مار د شورېدو نه دی، هغه مار د حس نه دی، هغه مار چاته د نیش لګولو نه دی. نو هغه بوډا چې کله سهار لمونځ وکړي او څاقۍ پر غځۍ باندې ارام وبېده، ځکه هغې شپه ټوله په بوټو په خواري کې کښلې ده، چې کله یو څاقۍ ارام وبېده سو، هغې مار باندې چې لمر برابر سو د هغې بدن سره وغوړېدی او هغې ګرم سو، هغې حرکت شروع کړي، سوکه سوکه روان سو، هغه بوډا یې په نیش ووایي. کور والا انسانان چې کله خبر سو چې دا فیشه څه وسوه، چې دا مار خو زده و، نو هغې ټولو ته دا معلومه سو چې مار لږ ساتکۍ د یخ په خاطر باندې زده سوی و، لیکن چونکې هغه بوډا ځینې بېغمه سو نو د دې خاطر باندې هغه مار برته بوډا په نیش باندې ووایي. مولانا روم رحمت الله این نفس و اژدهاست ولی افسرد است از بېغمې بې آلتې فجمرد است. ورته یې سړی دا ستا نفس هم د رقم دی لکه غمار
چې هر څومره مجاهدې کوي، چې هر څومره محنتونه او مشقتونه کوي، نو هغه نفس د لږ زمانه زده سوی، لیکن ځینې بېغمه کېږي به نه. که د لږ زمانه هغه نفس خپل سر ته یله کوي، هغې به برته حرکت پیدا کوي، هغې به ستا په دماغ کې وسوسې راوړي، هغې به برته کوشش دا کوي تا به په ګناه کې مبتلا کوي. ځکه په دنیا کې د انسان زندگی د نفس سره روانه ده، او د دنیا کې د انسان زندگی د شیطان سره روانه ده، او د نفس و شیطان په خاطر باندې انسان د ګناه سره خامخا یو ځای کېږي. ځکه الله تعالی د انسان په دماغ کې د ګناه تقاضا او داعیه راچولې ده. لکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي فألهمها فجورها، ما د انسان ته د ګناه طریقه په دماغ کې راچولې ده، ما د ګناه تقاضا په دماغ کې راچولې ده، ما د ګناه شوق په دماغ کې راچولې ده، ما د ګناه تمنا په دماغ کې راچولې ده. وتقواها، او د دې په مقابل کې الله تعالی تقوا او پرهیزګاري په دماغ کې راچولې ده. د انسان زندگی په دنیا کې په امتحان کې د یو طرف ته د نفس او د ګناه تقاضا او وسوسه راسي، او بل طرف ته د تقوا او د فریض اراده راسي. اوس انسان په امتحان کې دی چې پر دې طرف باندې ځي نو ګناهګار بلل کېږي، او که پر دې طرف باندې ځي تقوادار بلل کېږي، او د دې ګناهګار اخره نتیجه جهنم بلل کېږي، او د دې تقوادار اخره نتیجه جنت بلل کېږي. که چیرې الله تعالی انسان ته د ګناه وسوسه په دماغ کې نه ورواچي، او انسان د ګناه اراده نه ولري، او انسان د دماغ کې د ګناه شوق او تمنا نه ولري، بیا د ګناه په پرېښولو کې پر انسان باندې مشقت نه راځي. او چې کله پر یو عمل باندې په انسان کې مشقت نصیره، هغه عمل د الله تعالی دربار کې څه قدر نه لري. او چې کوم عمل د الله تعالی په دربار کې قدر نه لري، پر هغه عمل باندې الله تعالی انسان ته ډیر لوی اجر د جنت په مثل بیان ورکوي. نو موږ او تاسو ته الله تعالی د جنت په مثل باندې اجر راکړي، هغه په دې خاطر چې دماغ کې به د ګناه د ګناه تقاضا ستا، د ګناه وسوسه ستا، د ګناه شوق ستا، د ګناه تمنا ستا، لیکن د خپل تقوا په تقاضا به هغه د ګناه وسوسه سړی دباوي، او د خپل مغفرت او د استغفار په شکل، او د توبې او د استغفار ویلو په خاطر به هغه ګناه د عمل نامې څخه لرې کوي. حضرت علامه عبدالحی رحمه الله لیکلی دي چې الله تعالی نفس و شیطان دوه زهریله شیان پیدا کړي دي چې هغه په انسان کې زهر اچي. انسان چې په نیش وي د انسان بدن د زهرو ډکیږي. دا غي زهر څه دي؟ دا غي زهر دا دی د آخرت څخه غفلت، د دنیا طرف ته متوجه کول، په ګناه کې مبتلا کول، او د جهنم طرف ته روانول. دا د نفس د شیطان زهر دي. لیکن یو طرف ته الله تعالی دا زهریله مخلوق پیدا کړی دی چې نفس و شیطان دی، لیکن دا د الله تعالی د حکمت څخه ډیره لري خبره ده چې د دې زهر علاج او تریاق دی الله تعالی نه موجود کړي. چې کوم ځای کې الله تعالی مرض پیدا کړی دی الته دوا او علاج ورسته. نو چې کوم ځای کې الله تعالی دا زهریله مخلوق زهر اچور پیدا کړی دی، نو د هغې دپاره الله تعالی بهترین تریاق پیدا کړی دی چې پر کوم ځای باندې پر دې زهر باندې تریاق ولګېږي، نو هغه زهر ځای پر ځای باندې د هغې اثرات ختمیږي. نو زهر د نفس و شیطان د طرف راځي، هغه د ګناه، او تریاق د الله د طرف راځي، هغه د تقوا او توبه او استغفار. چې په کوم ځای باندې د سړي څه ګناه وسو، پر هغه ځای باندې د هغې په مقابل کې استغفار ویل د انسان د زندګۍ څه ګناه بالکل ختموي. حضرت علامه عبدالحی رحمه الله لیکلی دي چې تاسو دې ته ګورئ چې کم مخلوق د ګناه اهل د انسانان، د هغې په ذهنو کې د ګناه تقاضا او تمنا راځي، هغوی د ګناه کولو استعداد لري. نو چې کله د خلافت و نیابت مسله راله، الله تعالی دغه مخلوق خپل نائب و خلیفه په دې مځکه کې جوړ کړي. اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. چې په کم مخلوق کې د ګناه استعداد نسته، هغه ملائکې دي. چې په کم مخلوق کې د ګناه تمنا او شوق و تقاضا نه راځي، نو په هغې کې ګناه نسته، په هغې کې د الله تعالی د خلافت و نیابت اهلیت نسته. نو یو ځلې الله تعالی بنده د ګناه سره سره په دې مځکه کې د نیابت او د خلافت په شکل باندې پیدا کړي، او بیا یې به طور نمونه او به طور مشق د دې ټوله انسانیت په پلار باندې په جنت کې ګناه وکړه. حضرت آدم علیه السلام یې جنت ته راوستی،
یو نصیحت ورته وکړي، ورته ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. تاسو زنانه په جنت کې ګرځئ چې هر څه کوي هغه کوي، لیکن دې درخت له نور نږدې کېږي بیا ګناهګار کېږي. لیکن دستی شیطان الله ورله راوست. ګوره زموږ دا عقیده ده د الله د قدرت بغیر دنیا کې کائناتو کې هیڅ نه کېږي. نو الله تعالی په خپل قدرت سره جنت ته شیطان ورته راننه است او شیطان آدم علیه السلام ته متوجه کړي او الله تعالی فازلهما الشیطان، زنانو خاوند دواړه شیطان وشویول، په ګناه کې مبتلا کړو. هغه درخت په وخوړله، چې کله درخت په وخوړله الله تعالی د جنت سره وایستو، الله تعالی د جنت لباس ځینې لري کې الله تعالی په ګناهګارانو کې شمار. لیکن وروسته الله څه کوي؟ آدم علیه السلام په زړه کې ورته پښیمانی پر ګناه وراچي. آدم علیه السلام ژړا کوي. حضرت آدم علیه السلام پر خپل ګناه باندې 300 کاله مسلسل ژاړي. آدم علیه السلام د خپل ګناه ختمېدو دپاره 10 واره پیدل پر بیت الله حج کوي. لیکن په نفس پښیمانی باندې الله تعالی ګناه نور معافي. الله تعالی د هغې څه وروسته بیا یو څه کلمات ورښیي، وایي ته دا کلمات ډېر وایه. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. چې کله آدم علیه السلام دا کلمات شروع کو د دې کلماتو په خاطر د پښیمانۍ څه وروسته الله تعالی ورته مغفرت ورته نصیب کړي. حضرت علامه عبدالحی رحمه الله لیکلي دي چې دې کې حکمت څه؟ دې کې حکمت دا و چې آدم علیه السلام ته الله تعالی وایي چې ستا بچان به دې دنیا ته راځي، لکه تعالی چې په جنت کې شیطان درلې د دې سره په دنیا کې د شیطان یو ځایوالی راځي. لکه تا ته چې په جنت کې شیطان دوکه درکه، په دنیا کې به ودی ته شیطان دوکه ورکوي، په ګناه کې به مبتلا کوي. لکه ستا په زړه کې چې اول پښیمانی ما پیدا کړل، نو دې دیم په خپل زړه کې پښیمانی پیدا کړي پر ګناه. لکه تا چې څنګه د استغفار او د توبې الفاظ ادا کړو، نو په دنیا کې د دې هم دغسې د استغفار او توبې الفاظ ادا کول شروع کړي. لکه ستا ګناه چې الله تعالی مغفرت کړه، ستا د دې بچانو ګناه هم داسې مغفرت کېږي. نو مقصود می دا دی چې دنیا کې د انسان زندگی په نفس و شیطان کې سره یو ځای ده، او د نفس و شیطان په معیت کې د انسان څه ګناه راځي، او د ګناه څخه وروسته بهترین عمل د انسان دپاره توبه او استغفار دی. او د توبې او استغفار دپاره بهترین ورځې د پیغمبر په قول باندې دا 10 مبارکه ده چې اوسطه مغفرت، کال 360 ورځې دی. په 360 ورځې کې بیا پر موږ باندې د مغفرت او د توبې کښلو داسې ورځې نه راځي لکه کومو ورځو کې چې نن موږ اول قدم لګولی دی. په دنیا کې د انسان د زندګۍ لویه حادثه هغه پر انسان باندې مرګ راځي. د مرګ څخه بغیر د مرګ څخه لویه حادثه پر انسان په زندگی کې نه راځي. لیکن علماء لیکلی دي چې د انسان د زندګۍ در مرګ لویه حادثه دا ده چې د انسان زندگی په داسې حال کې زکندن ته ورسیږي چې د انسان په عملنامه کې ګناه وي، او انسان په ګناهو ککړ د قبر تورې کندې ته ورغوټه سي، او انسان د دنیا په زندگی کې په استغفار باندې خپل ګناه معاف نه کړي. دا هغه حادثه ده چې دا در مرګ هم د انسان دپاره لویه حادثه ده. ځکه چې کله انسان د الله تعالی دربار له د ګناه سره ورسي، د الله تعالی په دربار کې بیا هغه ګناه نه ورکېږي، د الله دربار کې نه هغه ګناه ضایع کېږي، د الله په دربار کې نه هغه ګناه ختمیږي، د الله تعالی په دربار کې نه هغه ګناه هېرېږي. او د الله تعالی قانون دا دی چې د هغې ګناه د سزا سره به هلته سړی خامخا مخامخ کېږي. ځکه چې کله انسان د قیامت په میدان کې د الله تعالی د عرش و مخ ته ودرېږي او د حساب و کتاب دورانیه روانه وي، او 18,000 اقوام د عالم د ټولو انسانیت د حساب و کتاب ننداره کوي. چې کله الله تعالی انسان د خپل عرش و مخ ته د حساب و کتاب و مخ ته ودروي، نو دې وخت کې چې کله د د اعمالو تله شروع سي، نو د ګناوې راځي، او د پر ګناه باندې قرآن کریم وایي 4 شاهدان راځي. د ټولو څخه مخکینی شاهد والارض یومئذ تحدث اخبارها. مځکه په دې وخت کې خپل خبرونه راوباسي چې دې بنده د مځکې پر پلانکی حصه پر ما باندې پلانکی قسم ګناه کوله.
ولې ښکاره کوي بأن ربک اوحی لها، الله تعالی دا مځکه دې ته منتظره کړې ده چې دا زما د بندګانو ګناوې محفوظه کوه. نن که د انسان په دماغ کې دا خبره راځي او که نه راځي، نن د ټیپو د ریکارډ زمانه ده او ټیپو ریکارډ دا په عمرونو خبرې محفوظه کوي، لیکن د هغې بنیاد د اوسپنې دی، د اوسپنې بنیاد د دې مځکې څه دی چې ټیپو ریکارډ خبره محفوظه کوي، نو په مځکه الله تعالی په ډېره ښه طریقه محفوظه کوي. چې کله مځکې شاهدي پیش کړه نو انسان په درواغ کې په دنیا کې په چالاکي او په درواغو عادت دي، نو انسان په غزه کې بانې روانې کی، چالاکي کوي او ژبه چټکه کوي او درواغ او رښتیا سره وایي چې ما خو نه ده کړې، په دې وجه اوس به پلان وکړه. الله تعالی ملایکو ته الیوم نختم علی افواههم، تاسو پر دې خلو مهر ولګوئ. چې کله پر خلو باندې مهر ولګېدی، وتکلمونا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، لاسونه خبرې شروع کی، پښې خبرې شروع کی، ژبه خبرې شروع کی، او فضا خبرې شروع کی، او سترګې خبرې شروع کی، او غوږونه خبرې شروع کی، او زړه و دماغ خبرې شروع کی چې دې ظالم په پلانکي شکل په موږ باندې داسې ګناه کوله. چې کله د خلور خلاصه کی دی دستی دي اندامو ته لما شهدتم علینا، تاسو پر ما څنګه شاهدي ادا کړ، تاسو څنګه وګایدلاست؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، اغه ذات نن موږ وګایول چې اغه ذات نن هر څه ګایولای شي. مولانا روم رحمت الله علیه وی چشم بگوید کردیم غمزه حرام، سترګې بناریږي چې په موږ حرام نظرونه کول، گوشو بگوید چی د امسو الکلام، غوږونه بناریږي چې په موږ غلطی خبرې اوریدلې، لب بگوید این چنین دزدیم، این چنین بوسیدیم، شونډان بناریږي چې په موږ غلط ځایونه مچول، او دستو بگوید این چنین دزدیم، لاسونه بناریږي چې په موږ دا رقم غلاوي او ناجایز عملونه کول. او دریم شاهد الله تعالی دستی را پیشوي، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرام الکاتبین د انسان سره ملائکه او سره د دې راسته او چپه وژه باندې هغه د انسان د نیکو د بدو اعمالو فرفړې لیکي، نو هغه د هر سړي سره خپل را حاضرېږي چې کله دا دوه شاهدان فیسو، دریم شاهد به کرام الکاتبین د قیامت په میدان کې د الله و دربار ته خپل عمل نامې خلاص کی. او سلرم واذا الصحف نشرت، الله تعالی لوح محفوظ کې د هر سړي خپل عمل نامه لیکي، هغه د لوح محفوظ علم عمل نامه به الله په ملائکه باندې راشو کی، هغه د لوح محفوظ عمل نامه به هم داسې ورته وغوړي. نو دی وخت کې د انسان د پاره به ډېر د افسوس او ډېر د حسرت حالت دی، او دی وخت به انسان د ډېر افسوس صدا لاس دی خپلته و نسی، یوم یعز الظالم علی یدیه، دا لاس به در دی وږي پورې په دې خوله باندې د افسوس سچکی، ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش په دنیا کې ما د نیکو خلکو مرګرتیا کړې وای، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، هاي زما افسوسا کاش کې په دنیا کې ما د فلان مرګري نه وای کړې، ما د فلان مرګري نه وای کړې، ما فلان عمل نه وای کړې، زه په فلان کې ژوندۍ کې نه وای راغلی. چې کله انسان د ګناه سره سره د دنیا څخه قبر ته رخصت سي، د دنیا څخه قیمت ته رخصت سي، او د قیامت په میدان کې د الله تعالی دربار کې ودرېږي، نو بیا خو انسان د ډېرې سختې پښیمانۍ او د ډېرې سختې پریشانۍ سره مخامخ کیږي. نو دنیا زندگی داسې ده چې د هر چا څه ګناه کیږي، کل ابن آدم خطاء، پیغمبر علیه السلام وایي د بنده څخه خطا کیږي، خطا د مبالغې څخه د ډېره خطا کیږي، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکار خلق هغه دي چې خطا وسوه او پر خطا باندې ورته الله ته توبه وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي اذا تاب العبد، چې بنده کله توبه وکړي، انس الله الحفظ ذنوبه وجوارحه ومعالمه من الارض حتى اذا لقي الله لا يبقى عليه شيء من الذنوب، چې کله بنده توبه وکړي الله تعالی د ملائکه سم ګناوي یې، الله تعالی د دې اندامو سم یې، الله تعالی د مځکې د نشانو سم ګناه یې،
چې کله د قیامت په میدان کې د الله و دربار ته ودرېږي لا یبقى علیه شیء من الذنوب، پر هغې باندې بیا د ګناه یو دلیل نه چې تا ګناه کړی دی یا نه کړی دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کل ابن آدم خطاء، د بنده څخه خطا خامخا کیږي، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بهترین ګناهګاران هغه بهترین خطاکاران هغه خلک دي چې هغې پر خپله ګناه باندې د الله تعالی دربار کې توبه کاږي. توبه څه ته وایي؟ توبه څنګه خیږي او په کومه توبه باندې انسان د ګناهو څخه محفوظه کیږي؟ امام نووي رحمه الله د مسلم شریف شارح دی، علامه علوسی رحمه الله د روح المعانی تفسیر مصنف دی. دې دواړو خپلو کتابو کې د توبې دپاره 3 شرطه لیکلي دي. د توبې اول شرط هغې دا لیکلی دی چې کم څوک د توبې کښلو اراده ولري ان یقلع عن المعصیه، ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. چې په کومه ګناه باندې اخته د الله حقونه در ضایع کیږي، د بندگانو حقونه در ضایع کیږي. کبیره ګناه ده، صغیره ګناه ده، هر سړی په دې خپل ځان باندې د هر چا څه زیات عالم و خبر دی. نو اولنی شرط، اولنی قدم د توبې دپاره دا دی ان یقلع عن المعصیه، ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. داسې نه چې په مسجد کې توبه ده په دروازه کې بیا ګناه ده، داسې نه چې په مسجد کې توبه ده او په کور کې ګناه ده، دا نه چې په مسجد کې توبه ده او په دکانداري او په تجارت کې برته خیانت او دوکه ده. نو په مسجد کې دوکه په کاروبار، په مسجد کې توبه په کاروبار کې برته دوکه. فإن هذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار، دا ستا توبه بیرته بلې توبې ته مجبوره ده. مولانا روم رحمت الله علیه وی سبحه در کف، توبه بر لب، دل فر از شوق گناه. تسبیح خو دی پلاس کې دی استغفر الله استغفر الله استغفر الله، او پر دې ژبه دی استغفر الله استغفر الله روان کړی دی، لیکن په زړه کې دی شوق د ګناه دی چې د مسجد تر دروازه به کله ووځم. نن خو مې پلانکۍ خبره اورېدلې ده، دې مرګرو ته به کله ژر ورسوم. این معصیت را خندمې آیت بر استغفار ما، دا زما او ستا پر توبه باندې دا ګناه خاندي چې دې لیوني ته وګوره او دې پاگل ته وګوره چې د مسجد په صف کې څه کوي او په څه اراده باندې راغلی دی، او چې کله د مسجد در دروازه ووتی بیا په کوم عمل کې مبتلا دی. نو د توبې دپاره اولنی شرط دا دی ان یقلع عن المعصیه، چې ګناه به ځای پر ځای پرېږدي په هره ګناه کې چې راغلی. دویم شرط و ان یندم علیها، پر دې ګناه باندې به الله تعالی ته ندامت و پښیمانی کوي. ندامت څه ته وایي؟ الندامت تألم القلب، پښیمانی دي ته وایي چې د هغې په خاطر په دې زړه کې درد پیدا سي، او چې په کم زړه کې درد پیدا سي د هغې اثر دا وي چې د هغه د سترګو اوښکې راځي، او چې په کم زړه کې درد پیدا سي د هغې اثر دا وي چې د هغې پر مخ باندې د غم او د ژړا آثار ښکاروي. نو دویم شرط د ګناه دپاره دا دی و ان یندم علیها، چې د الله څخه به ندامت و پښیماني ښکاره کوي چې یا الله جاهلم، یا الله نافوم، یا الله غافلم، یا الله فسنه پوهېدم دا ګناه په خطا کې راسه سوې ده، یا الله پر دې ګناه مې زړه درد کوي او پر دې ګناه باندې تا ته اوښکې تویم، در دې ګناه به ماته راتېرېږي. تاسو د صحابو زندگی وګورئ، صحابو چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناراضه سو یا به په زندگی کې لږ ګناه راله، نو بیا به صحابه څه کول؟ قرآن یې هغې بیان کوي وضاقت علیهم الارض بما رحبت، بیا به د کور ووتی په ځنګله کې به ګرځېدی، بیا به کور ورباندې تنګ و، بیا به بچان ورباندې تنګ و، بیا به زندګي ورباندې تنګ وله، بیا به په کور کې شپه ورځ نه سوه تېرولی، بیا به په ځنګله کې د لیونیانو غوندې ګرځېدی چې ورځ به په ځنګله کې ووله. وضاقت علیهم انفسهم، آخر به د دې ځانه سم نفس تنګه چې درسو پورې به د توبې په شکل الله ته اوښکې تو کړي نه وي، چې درسو پورې به په خپل عمل محمد رسول الله د ځانه سره راضي کړی نه و. در هغې وخته پورې بیا نه مځکې خوند ورکوئ، نه کور خوند ورکوئ، نه بچو خوند ورکوئ، نه ځان خوند ورکوئ، نه بل څه د زندګۍ بل څه ترتیب خوند ورکوئ چې درسو پورې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته ځان را رسولی.
نو د توبې دپاره اولنی شرط دا دی ان یخلع عن المعصیه، ګناه به پرېږدي. دویم شرط یې دا دی ان یندم علیها، پر ګناه به خدای ته پښیماني کوي، او د پښیمانۍ شکل د ژړا شکل دی چې دا به خدای ته جوړی. پیغمبر علیه السلام وایي لم تبکو فتباکو، که ژړا نه درتله کم سے کم د ژړا شکل به ورته جوړی. او ژړا د الله تعالی دربار کې د ګناهګاره ژړا، لأنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. الله تعالی وایي دا ګناهګاران چې ژړا کوي او عبادت گزاران تسبیحات الله الله کوي، ما ته د ګناهګاره ژړا د دې عبادتګاره د تسبیح ډېره مزه او خوند راکوي. قطرتین حرمه الله علیه النار، پر 2 څاڅکي باندې جهنم حرام دی. قطرة دمع تخرج من خشیة الله قطرة دم تخرج فی سبیل الله. د شهید وینه د الله تعالی په لار کې راووتل، پر هغې د جهنم اور حرام دی. د ګناهګاره د سترګې څه د بیرې او د مایوسۍ اوښکه راووتله، د توبې او د استغفار اوښکه راووتله، پر دې باندې جهنم حرام دی. ما من عبد الا ويخرج من عینیه الدموع، یو بنده دی د سترګې ښه اوښکې راووتلی. وان کان مثل رأس الذباب، پیغمبر علیه السلام وایي د هغې مقدار د مچ د سر غوندې دی. ثم يصيب حر وجهه، د دې مخ سپینوالي ته راورسېدی. الا حرم الله عليه النار، الله تعالی پر دې اوښکه باندې جهنم حرام کوي، الله پر دې مخ باندې حرام کوي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې پر کوم مخ باندې جهنم حرام سي، د الله د رحمت څخه هیڅ لري نه ده چې الله تعالی به پر دې ټوله بدن باندې حراموي. دا کېدی نه سي چې د سړي مخ په جهنم کې په جنت کې او نور بدن یې په جهنم کې، چې کم طرف یې په جنت کې رالی الله به ټوله بدن الله ته ورسره راولي. نو د ګناهګاره اوښکه دویم شرط د توبې دپاره دا دی چې پر دې خپل عمل به انسان الله تعالی ته مغفرت دپاره خپلې اوښکې تویوي. د ګناهګاره اوښکه سړی د کوم ځای څخه کوم ځای ته سړی رسي. بني اسرائیلو کې یو سړی دی، هغوی د ټول قوم نافرمان راغلی، په زنا کې دی اخته دی، په شرابو کې دی اخته دی، په غلا او په ډاکو کې دی اخته دی، چې کوم قسم ګناه ده په هغه قسم ګناه کې مبتلا. آخر قوم سره راټول سو چې د دې ګناهګار او د دې ظالم په خاطره سي نه چې الله تعالی زموږ پر دې ټوله کلي باندې د الله عذاب راولي. ځکه بعضې ګناهونه داسې دي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. الله تعالی وایي د هغې ګناه څخه ځان ګورئ چې کړې یو سړي ده لیکن پکې مبتلا ټوله قوم راځي. نو بني اسرائیل سره راټول سو، کلی راټول سو، وطن راټول سو. نو وایي چې دا ظالم که زموږ په درمیان کې ګرځي، هسې نه چې د ده د ظلم او د ګناه په خاطر الله تعالی زموږ پر دې ټوله قوم عذاب مسلط نه کړي. نو ټوله قوم دا فیصله وکړه چې د دې ګناهګاره څخه زموږ بایکاټ دی، دا ګناهګاره موږ د کلي سبا سو، دا ګناهګاره موږ په کور په وطن کې نه پرېږدو. نو ټول قوم دا فیصله وکړي چې څوک به کلام نه ورسره کوي، څوک به سلام نه ورسره کوي، څوک به دوستی نه ورسره ساتي، څوک به قرابت نه ورسره ساتي، څوک به کور کلي وطن ته نږدې نه پرېږدي. چې کله دته ټول قوم کلي جواب ورکړي، نو هغه نوجوان دی ګناهګار دی، هغې راووتی د کلي څخه. یو ورځ دوی په ځنګله کې تېروي او چونکې وږی دی تږی دی، څوک نفقه ته تیار نه دی، څوک کلام و سلام ته تیار نه دی. نو د لوږې څه وروسته 2 ورځې د ځنګله د درختو پاڼې خوري. چې کله ډېره لوږی سو او بېتابه سو، بیمار سو، ناجوړه سو، نو برته مایوسي و د مجبورۍ په حالت کې د کلي پر طرف را روان سو. چې کله د ځنګله پای ته را رسېږي، نو دې وخت کې هغه بیماري و کمزوري دومره ورباندې غالبه سوله چې اخر یې پښې د تګ و د چله ولوېدې. نو اخر په دې خارو کې کښېناستی، د ناستې څه وروسته یې بره یو لوټه در سر لاندې کله بره پرېوتې، او په دې وخت کې د زندګۍ څه تمه وختله چې څوک نسته، پردی ځنګل دی او په دې کې زما بیماري ګړی پر ګړی پر مخ باندې روانه ده. نو په دې خاطر د خپل مرګ یقین سو چې پر دې ځای زه مرم. چې کله د مرګ یقین سو، د خپله تېره زندګي په دماغ کې ورغله چې ما زندګي څنګه تېره. نو آخر پر دې خپله زندګي باندې باره اوښکې راتو سو، ډېر مایوسه، ډېر پریشانه.
او ډېر ناامیده د ناامیدۍ په شکل باندې چې کله د سترګې څه اوښکې راغلې نو بر په ژړا کې وایي ویا ربي لو علمت ان في عذابي يزيد في ملكك وفي مغفرتي ينقص في ملكك. یا الله زما د ستا په عزت او جلال قسمي که زه په دې باندې پوه سم چې ما ته په عذاب راکولو کې ستا خدایي کې کمی راځي، زیاتوب راځي، یا ما ته په بخښنه کې ستا په خدایي کې کمی راځي، زما د ستا په عزت او جلال قسم زه به ستا څه بخښنه نه وغواړم. لیکن دا مې یقین دی که ما ته مغفرتو کې ستا خدایي کې کمی نه راځي، که ما ته عذاب راکې ستا په خدایي کې زیاتوب نه راځي. آخر د مایوسۍ په یا الله خپل کور پرېښوم، خپلو قریبانو پرېښوم، مور پلار پرېښوم، او چې څومره دوستانو تعلقیانو ټولو پرېښوم، یا الله ستا د درباره بغیر بل څه نه لرم، نن ستا دربار ته ژړا کوم. آخر د ځانه سره وایي الهي عبدک العاصی اتاکا، یا الله ګناهګاره بنده یم ستا دربار ته رالم، مقرا بالذنوب وقد دعاکا، یا الله د خپلې ګناه اقرار کوم، تا ته ژړا کوم. ان تغفر فانت لذاک اهل، که ته ما ته مغفرت وکړې یا الله ته د دې اهل، و ان تردد فمن يرحم سواک، یا الله که ته میم د خپله در پسې واخې بیا به پر ما باندې رحم څوک کوي. هغې د مور حال دی، هغه د قریب حال دی، هغه د تعلقي حال دی، هغه د نږدې انسان حال دی. یا الله که ستا د دربار مایوسه سم بیا به څه کېږي. د الله تعالی رحمت په جوش کې راغلی. الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته وحی کوي وی موسی ورسه ځنګله کې زما یو دوست پروت دی، هغې د مرګ په حالت کې دی، او چې کله ته ورځې نو د هغې به مرګ راځي، او د مرګه بعد ټولو بني اسرائیلو کې اعلان وکړه چې کوم چا زما د دې دوست په جنازه کې شرکت وکړي زما د طرفه دې ټولو ته مغفرت دی. حضرت موسی علیه السلام قوم کې اعلان وکړي، چونکې هر سړی د خپل مغفرت تمنا لري، نو ټول قوم په منډه باندې رازغلي چې درځئ په ځنګله کې د الله یو ولی دی، الله حضرت موسی پیغمبر ته دا ویلي دي که چیرې زما د دې ولی په جنازه کې چا شرکت وکړي زما د طرفه ټولو ته مغفرت دی. حضرت موسی علیه السلام د مخه راغلی، دې وخت چې حضرت موسی علیه السلام را رسیږي د روح قتلی دی، نو حضرت موسی علیه السلام د هغې جسم و بدن سره سم کوي. قوم را ورسېدی، نو هغوی ټول حضرت موسی علیه السلام ته وایي د دې ولي د دې د الله د دوست یو ځل په موږ دیدار وکړه. چې کله قوم هغه ولي ویني، د هغې بدن ویني، د هغې جسم و صورت ویني، نو ټولو نارې کوي چې موسی دا خو ولي نه دی، دا هغه ګناهګاره دی چې د ډېرو ګناهو په خاطر موږ د کلي سپسې اخیستی دی، او ته ما ته وایې چې الله ما ته دا وایي که چیرې چا د دې په جنازه کې شرکت وکړي زما د طرفه مغفرت. حضرت موسی علیه السلام د الله په دربار کې خواست کوي یا الله تا چې کومه فیصله ما ته بیان کو قوم سره ته وایي. الله تعالی ورته موسی زما کلمام صحیح ده، د قوم وینام صحیح ده. الله تعالی ورته موسی لما اصابته سفکرات الموت، چې کله د زکندن غوټه ور باندې رااله، فرآ یمینا و یسارا، دی راسته او چپه طرف ته وکتل، فلا یجد حمیما ولا قریبا، نه یو دوست په نظر ورلی، نه مور پلار په نظر ورلی، نه بل قریب په نظر ورلی، نه بل ژوندي انسان په نظر ولید. فرآ نفسه حقیره وصعیره وذلیله، د خپل نفس ته ډېر د ضلالت او د حقارت په شکل وکتل، او ای موسی د خپل ضلالت او حقارت په شکل ما ته ژړا وکړه، او ما د هغې پر مایوسي او پر ژړا باندې دومره رحم راغلی. ای موسی دا کم ظرف و، صرف د ځان مغفرت یې وغوښتی، زما د په خپل عزت و جلال قسمي که دې د ټوله انسانیت مغفرت غوښتی وی ما به ټول انسانیت ته مغفرت کړی، چې د ده پر ژړا باندې زما رحم دومره په جوش کې راغلی چې صرف د کم ظرف وخاتی هغې د خپل ځان مغفرت وغوښتی، که د ټوله انسانیت مغفرت غوښتی وی ما به ټوله انسانیت ته د ده په خاطر مغفرت کړی وی. نو د ګناهګاره او د پښیمانۍ اوښکه چې کله د انسان د سترګو څخه د خپلې زندګۍ د ګناهو په خاطر راځي، انسان د کم ځای څخه کم ځای ته، او د ګناهګاره پر اوښکه باندې د الله تعالی فیصله ډېره ژر راځي. د الله تعالی د رحمت دریاب ډېر په جوش کې د ګناهګاره پر اوښکه باندې ډېر ژر راځي. بني اسرائیلو کې کاختي راغله، حضرت موسی علیه السلام 40,000 انسانان استسقا ته راوایستل،
چې باران بغواړي او ژړا بکی او دعا بکی. ټول ورځ قوم 40,000 کسه انسانان په دعا کې دي، لیکن فما زادت الشمس الا تقشعا، د لمر شغلې، د لمر ګرمي او د لمر توش دا وار په وار پر دې قوم باندې راځي. حضرت موسی علیه السلام چونکې د وخت پیغمبر دی، الله په دربار کې خواست کی الله قوم ژړا کوي، قوم دعا کوي، قوم باران غواړي، لیکن ستا د طرفه د لمر ګرمي وار په وار زیاتېږي. آخر دی کې وجه څه ده؟ الله تعالی ورته موسی ان فیک رجلا یبارزونی بالمعاصی مذ 40 سنه، تاسو کې یو بدبخت دی چې 40 کاله زما مقابله کوي. ګناه څه ده؟ د الله مقابله کول. تاسو کې یو بدبخت دی 40 کاله ګناه کې اخته دی او 40 کاله زما نافرمانی په مخه خسې ده او 40 کاله زما مقابلې ته ملا تړلې ده چې درسو پورې هغه نافرمان ستاسو په دې مجلس کې اے موسی زما د طرفه به د باران تمه نه کوئ. حضرت موسی علیه السلام پر لوړو غونډۍ وخاته، قوم یې راجمع کړې، باره په دې قوم کې نارې کړې ویا من عصى الله 40 سنه فاخرجني، اے سړی 40 کاله دې د الله نافرمانی وکړه، ستا په خاطر پر موږ نن باران باندې زموږ د ډلې څه وځه. چونکې هر سړی د خپل ګریوان کې ګوري چې کم سړی یادوي، نو ګناهګار ته هم ځان ورښیي چې ما یادوي. نو ګناهګار یې وسات کوي. حضرت موسی علیه السلام 2-3 ځله اعلان کوي چې سړی چې 40 کاله د الله نافرمانی کوي، زموږ ټول قوم ستا په خاطر په ګناه کې په عذاب کې مبتلا دی، زموږ د مابینه څه وځه چې الله تعالی پر موږ باندې رحم وکړي. هغې ګناهګار آخر د خپل ګریوان کې فکر کوي وای لو خرجتو فضحتو، که اوس د دې مجمع څه وځم نو په ټول قوم کې به رسوا او شرمنده سم، او ټول قوم به په کم نظر باندې راته ګوري او ټول قوم به په کم قسم عمل را سره کوي. یو سات کوي ناست دی. آخر د خپل پټو چادر پر دې وژو باندې واچاوي، دا سر خدای ته کوږ کوي. مهره د ځان سره یا ربي عصیتک 40 سنه فمهلتنی، یا الله 40 کاله په نافرمانی وکړه، وخت دې راکړې. څه دې نه راته ویل؟ وخت دې راکاوی درنه نه پورې. لیکن فجئتک تائبا فاقبلنی، یا الله نن د توبې په شکل راغلم، قبول مې کا. نن مایوس یم، نن پر خپل عمل باندې پښیمانه یم، یا الله نن مې ستا سره وعده او فیصله دا ده چې د دې څه وروسته دا عمل نه کوم. نو فجئتک تائبا فاقبلنی، یا الله د توبې په شکل راغلم، خپل دربار کې مې قبول کا. چې کله د هغې ګناهګاره د خولې څخه د الفاظ راوځي، نو د الله تعالی د طرفه په اسمان پر فضا باندې وریځ راله چې هغې قوم پر دې ځای باندې ناست دی، پر دې قوم باندې داسې باران وسو چې ټول مځکې او ټولې ولې د اوبو ډکې روانې شوې. حضرت موسی علیه السلام حیران سو چې الله د مجمع څه څوک وواتی هم نه، لیکن د هغې باوجود یو دم پر مجمع باندې باران څنګه راغلی. حضرت موسی علیه السلام د الله دربار کې خواست کی یا الله باران څنګه وسو، خو ګناهګاره د مجمع څه نه دی وتلی. الله تعالی ورته موسی چې د کم چا په خاطر باران در باندې بندو، نن د هغه چا په خاطر باندې باران ما در باندې وکړ چې د کم چا په وجه مې باران در باندې بند کړی، نن د هغې د توبې، نن د هغې د ژړا، نن د هغې د جوړې او د صلح په وجه باندې ما پر تاسو باندې باران وکړ. حضرت موسی علیه السلام ته یا الله ما ته راوښیه چې دا کم بنده دی. الله تعالی ورته موسی چې کله نافرمانو ما هغه نه رسوا کاوی، لیکن چې اوس یې زما سره صلح وکړه، زما سره یې جوړ وکړه او ما ته توبه وایستله، نو اوس به یې زه څنګه رسوا کوم؟ نو د ګناهګاره د اوښکې څاڅکی چې د ګناهګاره د سترګې سره راوځي، د الله تعالی د رحمت دریاب په جوش کې راځي او د الله تعالی د طرفه د هغې پر دې صلح باندې، د الله تعالی د طرفه د هغې پر دې اوښکو باندې فیصلې راځي. نو دویم شرط د توبې دپاره علماو دا لیکلی دی چې وان یندم علیها، پر دې ګناه به سړی پښیماني کوي. او دریم شرط دا لیکلی دی وان یعزم عزما جازما ان لا یعود الیها، د ځانه سره به کلکه فیصله وي چې د دې څه وروسته بیا دا ګناه نه کوم. نو اول ګناه ځای پر ځای پرېښول او پر تیره ګناه باندې خدای ته پښیماني کول
او پر روانه زمانه کې د الله تعالی سره عزم او فیصله کول چې الله چې وس مې وسی ژوند مې وسی بدن مې کارو کې اندامونه مې کارو کې بیا به دې ګناه ته نه ګورم. که چیرې په دې شکل باندې سړی د الله تعالی دربار کې توبه وکړي بیا خو د قیامت په میدان کې الله تعالی د ملایکو سم ګناه ویری کی، بیا خو د قیامت په میدان کې د انسان د اندامو سم یری سي، بیا خو د قیامت په میدان کې د مځکې د نشانو سم ګناه ویری سي. د الله په دربار کې چې د انسان ملاقات راځي د الله سره هغه په داسې حال کې راځي چې بیا د انسان په عمل نامه کې یو ګناه هم نه. توبه علماء لیکلي د دوه قسمه، یو توبه اجمالی ده، یو توبه تفصیلی. چې کله د انسان په دماغ کې د خپل ګناو متعلق داراله چې زه به توبه کوم، نو د هغې دپاره اولنی قدم څنګه وي؟ نو اول به د ځانه سره مایوسي، د ځانه سره پښیماني، د ځانه سره د خپلو ګناو یادېدل او پر خپله زندگی تیره زندگی باندې نظر اچول او په دې زړه کې د پښیمانۍ او د پریشانۍ کیفیت پیدا کول او په زړه کې دا فیصله کول چې پر دې ګناو باندې زه د الله تعالی سره صلح کوم، د الله تعالی سره جوړ کوم او د دې ګناو سره د الله تعالی په دربار کې مغفرت او توبه کوم. د دې لپاره بهترینه طریقه هغه دی چې سړی اودس په ښه شکل باندې وکړي، یا د خونې کونجلا یا د مسجد کونجلا یا د خپل عبادت ځای ته دې ته په ښه طریقه باندې راسي او 2 رکعات لمونځ د صلات توبې په نیت باندې. نیت مې دی د 2 رکعات صلات توبه چې کله 2 رکعات لمونځ وکړي د هغې څه وروسته په ټوپ سر باندې واچي او د الله تعالی په دربار کې د ژړا شکل جوړ کړي. که ژړا یې خو د انسان د سترګو څه اوښکې راسي، د پښیمانۍ اوښکې دي، او که چیرې ژړا نه وي د الله تعالی په دربار کې د غم او د ژړا شکل جوړول چې یا الله ډېره زمانه را باندې تېره سوه، ډېره زمانه مې ستا نافرمانۍ وکړې، یا الله در ننت پورې د دې په نافرمانیو باندې وخت راکړې او زه د رسوا او شرمنده نه کم. یا الله د ننه سبا زما سره ستا سره دا وعده ده چې بس نوره نافرمانی به زما په زندگی کې دی. دې ته علما توبه اجمالی وایي، لیکن خبره پر دې ځای باندې تامه نه ده. د دې څه وروسته به انسان پر دې خپلو عباداتو باندې نظر وکړي چې یاره زما پر ذمه باندې څومره لمنځونه فاته دي، څومره لمنځونه زما څخه قضا تېر سوي دي، او زما پر ذمه باندې څومره روژې فاته دي، زما پر ذمه باندې څومره زکات فاته دی، ایا زما پر ذمه باندې حج فاته دی که نه دی. ځکه د توبې اجمالي څه وروسته چې د کومو شیانو د کومو قضا سوو افعالو عباداتو تلافي او راګرځول سړی کولی سي، نو د هغې راګرځول پر سړي باندې فرض وي. چې څومره لمنځونه در باندې پاته دي، اوس ستا په بدن کې وس او طاقت سته، دا لمنځونه پر تا باندې راګرځول بیا فرض دي. لکه د نن ماپښین لمونځ در باندې فرض دی، هغه هم در باندې فرض دي. بیا به انسان د ځانه سره د خپل ترتیب جوړوي او د لمنځو عدد به پیدا کوي چې یاره پر ما باندې څومره لمنځونه دي، او د دې څه مخکې به انسان د خپل بلوغ تصور کوي. د نارینه بلوغ دا د احتلام څخه شروع کیږي، د زنانې بلوغ دا د حیض د ناجوړۍ څخه شروع کیږي. لیکن که دا ترتیب سړي ته ورمعلومیږي نه، د زندگی بس د نارینه که زنانه د 15 کالو سره روانیږي او په کال کې 2100 لمنځونه پر انسان راځي. او الحمدلله ټول مسلمانی کورنۍ دي، اکثریت منځونه سوي، لیکن کله کله د انسان د غفلت و ناپوهۍ په خاطر په یو کونج کې لمونځ قضا سوی، او د انسان د خپل ځان سره د خپلو لمنځو ترتیب جوړ کړي. او علماو د دې قضای عمري لیکلی ده. قضای عمري شکل دا دی چې د هر لمانځه سره یو بل لمونځ راګرځو. د ماپښین د لمانځه سره 4 رکعاته لمونځ راوګرځو، د مازدیګر د لمانځه سره 4 رکعاته، د ماخستن د لمانځه سره 4 رکعاته، د ماښام د لمانځه سره 3 رکعاته، د سهار د لمانځه سره 2 رکعاته، د هرې ورځې د لمانځه سره یو بل قضایي راګرځو. په دې کې الله تعالی دا آساني هم کړې ده. د سهار د لمانځه بعد عام منځونه سړي ته نه روا، لیکن د سهار د لمانځه سره وروسته د لمر ختو مخکې قضایي درته روا دي. د مازدیګر د لمانځه وروسته سړي ته عام لمانځونه نه روا، د مازدیګر د لمانځه سره وروسته د لمر لوېدو څخه مخکې قضایي لمونځ درته روا دي.
لیکن دې دوران کې نوافل نه کول، ځکه د نوافلو څخه زیاته بهترینه طریقه دا ده چې سړی په فرایضو کې لګیا سي او قضایي فرایض راګرځي. بعضې خلک کله پوښتنه کوي چې یاره د سنتو به څنګه مسله وي؟ یو هغه سنن موقت دي چې موږ یې د دې لمنځو سره کوو، د هغې کول ضروري دي. یو سنن زواید دي لکه تحیت المسجد سو، تحیت الصلاة سو، او نور اوابین سو، فلان سو فلان سو، چې کوم پیغمبر علیه السلام زواید سنن کړي دي، د هغو څخه زیات افضله طریقه دا ده چې سړی فرضي قضایي لمنځونه راوګرځي او د زکات دپاره خپله ترتیب ولګوي او د زکات خپله اندازه ولګوي او د روژې دپاره خپل ترتیب چې یاره زما په زندګي کې څو روژې راغلي دي، څو ما نیولي دي او اټکلن او اندازتن څو زما څخه خوړل شوي دي. نو په دې شکل باندې د قضای عمري سړی خپل ترتیب را روان کړي. د حقوق الله خبره چې خلاصه سو، حقوق العباد رالو چې ما خو د چا سره ناجایز کړي دي، ما د چا سره جنگ کړی دی، ما د چا مال خوړلی دی او ما چاته دل ازاري ورکړې ده، د هغې سره څه مسله؟ نو د هغې زندګي کې به سړی فکر و غور روان کړي چې د کم چا سره په کم شکل تجاوز سوی و چې لاس دې رسیږي د هغه تجاوز معافي به د هغه چا سره اخلي. د کم چا حق در پاتې پاتو چې لاس دې رسیږي د هغه سړي به حق رسوي. او د کم چا په دماغ کې چې د آخرت فکر ناست، د کم چا په دماغ کې چې د قبر توره کنده ناست دی، د کم چا په دماغ کې چې د قیامت په میدان درېدلی، چې د کم چا په دماغ کې د قیامت د میدان څخه وروسته جهنم پروت دی، نو هغوی ته دا خبره قطعا ګرانه نه راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرضی وفات کې رالی، مسجد نبوي کې ودرېدی او پر منبر باندې کښېناستی، ورته یې خلکو زما ستاسو سره ډېره زندګي تېره سوې ده، په دې زندګي کې به خامخا زما د طرفه چاته تیزه خبره سوي، د چا سره به تجاوز سوی، راسئ په زندګي کې زما څخه خپل بدله واخلئ، زما دا بدله در قیامته پورې مه پرېږدئ، زما در مرګه پورې بدله مه رسوئ. لیکن چې کم چاته د لاس نه رسیږي، د یو چا حق دې ضایع کړی دی، تکلیف دې ورسولی دی او زړه دې زهیر کړی دی او په ګناه کې د هغې حق در باندې پاته دی، در هغې پورې د لاس نه رسیږي، بیا به څه کېږي؟ نو په هغې کوشش و تصور و فکر کې به روان یې. او چې کله کوشش و فکر دې روان کړی دی، که د دې کوشش و فکر په مابین کې مرګ در باندې رالی، نو بیا د الله تعالی رحمت کې هیڅ بعیده نه ده چې الله تعالی به بیا تاته د هغې په ذریعه باندې مغفرت نصیب کوي. بخاري شریف کې واقعه ده، هغې وایي یو سړی د 99 کسان یې مړ کړو، آخر یو راهب له رالی، هغه راهب ته وایي چې ما 99 کسان وژلي دي، زما توبه به څنګه وي؟ هغې ورته وایي چې تېرېږه زما د مخه څه ورک شه، ستا توبه سته نه. هغې وایي چې 99 کسان یې وژلي دي، هغه راهب یې همسې قتل کوي چې دا 100 کسان شو. آخر یو عالم له رالی چې زما توبه به څنګه وي؟ ما خو 100 کسان قتل کړي دي. هغه ورته فلانکی کلی د نیکانو کلی دی، ورسه هغه کلي ته ووایه، هغه کلي کې توبه وکړه، هلته عبادات پر هغه مځکه ډېر سوي دي، پر هغه مځکه الله تعالی توبه ژر قبلوي. په منډه روان سو هغه کلي له، د کلي مابین لارې ته چې لږ اندازه رسیږي، پر لاره لږ سفر کوي، نو دې دوران کې مرګ ورباندې رالی، مړ سو. چې مرګ رالی، د الله تعالی د رحمت فرشتې هم رالی، د عذاب فرشتې هم رالی. د رحمت فرشتې وایي چې په اراده د توبې او د عذاب فرشتې وایي چې دا په ګناهونو کې مبتلا دی. د الله تعالی دربار ته فیصله پیښ چې الله څه وکړو؟ نو الله تعالی ورته قیسو بینهما، د هغې کلي او د دې کلي چې د کم کلي سره روان سوی دی، کم کلي ته روان سوی دی، د دې دوه په مابین کې د مځکې پیمایش وکړئ چې کم کلي ته ډېر نږدې دی. چې کله ملایکې پیمایش شروع کوي، د الله تعالی رحمت ته ګوره، الله تعالی هغه مځکې ته وایي تقربي، لږ راوز کېږه، و دې کلي ته وایي تباعدي، لږ روز کېږه. الله تعالی دا کلی ځین لرې کوي، هغه کلی پر نږدې کوي. چې کله پیمایش وسو، نو د رحمت فرشته وایي چې دا کلی نږدې دی، الله تعالی په رحمت والا کې واسطه. نو مقصود مې دا دی چې کله انسان د توبې په سفر کې روان سي، نو بیا خو د الله تعالی سره د صلح په سفر کې روان دی. او چې کم څوک د الله تعالی د صلح په سفر کې روان دی، بیا الله تعالی په خپل دربار کې د هغې سره ډېره د اسانۍ معامله کوي. او که په زندګي کې دا امور سړی سر ته نه ورسوي، کم سے کم په خپله وصیتنامه کې وصیت لیکل چې پر ما دومره لمنځونه پاته دي، پر ما دومره روژې پاته دي، پر ما باندې حج پاته دی، پر ما زکات پاته دی، پر ما باندې د فلانکي حق پاته دی، پر دا په وصیت کې لیکل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کم چاته وصیت ګوري، د یوې خبرې وصیت ورته ګوري، 2 ورځې د هغې دپاره ژوند نه دی روا چې هغه وصیت ونه لیکي. یعنې په دې 2 ورځې کې که د وصیت نه ولیکي، دا سړی په دې خپله زندګي کې ګناهګاره بلل کېږي.
نو مقصود می دا دی چې دنیا کې د انسان څه ګناه کیږي، د انسان زندگی د نفس و شیطان په مرګرتیا کې روانه ده، او د ګناه په نتیجه کې بهترین عمل استغفار او توبه ده. او چې کله توبه سړی د خپل ګناه څه وکړي نو بیا خو التائب من الذنب کیوم ولدت امه، بیا د ګناه څه داسې صفاسي لکه د مور څه چې پیدا سوی. او د توبې دپاره په کال 12 میاشتې کې چې کومه ورځ کې نن موږ او تاسو روان یو، نن د دې دویمې عشرې اوله ورځ بلل کیږي. د دې دپاره چې کومه بې موضوعه دا عشره دا 10 ورځې دي، بیا په کال 12 ورځې کې الله تعالی پر انسان باندې داسې ورځې نه راولي. او په دې 10 ورځو کې چې بیا موضوعه نن مازیګر دی، چې د جمعې په ورځ مازیګر د جمعې په ورځ یو ګړی راځي چې الله تعالی د انسان دعا ضرور قبلوي. او عام محدثین عام فقها پر دې دي چې هغه د مازیګر د لمانځه څخه وروسته د روژه د مازیګر د لمانځه څخه وروسته د ماښام د لمانځه څخه مخکې چې کومه د روژه مات زمانه راځي، دا هغه ګړی دی. زما عقیده دا ده چې د کال په 360 ورځې کې نسته، دا 10 ورځې نسته. په دې 10 ورځو کې بیا نن ورځ نسته. په نن ورځ کې چې بیا نن مازیګر ګړی د انسان د توبې او مغفرت لپاره څومره بهترین ګړی راځي، دا رقم ګړی بیا د انسان په زندگی کې پر انسان نه راځي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د توبې کښلو توفیق راکړي.